عزتمنو سبا د جمعې مبارک رواج ده. نو د جمعې مبارک رواج فضیلت او چې اهمیت د دې په باره چې زه تاسو ته څه خبرې کول غواړم. جمعې مبارک رواج چې ده بلکې د عربي په حساب باندې د هفته هر رواج هغه د مشام اذان سره شروع کیږي او سبا ته د مشام اذان سره ختم کیږي، یعنی اول بشپي ایغه بعد به بیا رواجي. نو جمعې مبارک روزه په باره چې الله پاک په قرآن پاک چې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذا نودي للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. الله پاک فرمایي چې د ما مؤمنانو بندگانو کله چې د جمعې پر وجه باندې د جمعې وجه اذان وسی بیا تاسو خرید و فروخت لین دین دا واړه کارونه پرېږدو او فورا د جمعې په تیاری چې لګیا سو د الله ذکر او د الله یاد ته ورسېږو. نو عزتمنو جمعې مبارکه رواجه دغه ته ورتلګ دغه فرض دی، واجب دی، سنت دی، مستحب دی، څه شی دی؟ نو کتابو لیکلی دی چې د جمعې والمونځ ده هغه قایم مقام دی ماشپین لمانځه ده. دا فرض ده چې د چرنګه د ماشپین والمونځ فرض ده. د غرنګي د جمعې ول خطبه چې ده د دیول ارویدل چې دی دغه واجب دی. کوم سړی چې عذر نه مجبوری نه ادای بیا هم د جمعې ول خطبه نو واروي پرېږدي خالی لمانځه ته ورسېد نو دا په ګناه کبیره چې مبتلا سه. د غرنګي عزت منو خبره ته توالت نو ورکوم چې جمعې اذان کله وسی او ایغه بعد په کار داده چې سړی دی جمعې لمانځه ته فورا روانېږي. خو لیکن دلته په قرآن پاک چې الله پاک فرمایي چې تاسې جمعې لمانځه ته ور پرېږو، لفظي معنی یې فس او داده، لیکن مفسرینو لیکلي دي چې په احادیثو چې نبی علیه السلام لمانځه ته طرف نه منع کړې ده. فرض لمونځ ده، فرض لمونځ په ولاړ ده، سړی د په سکون اطمینان آرام سره ورځي. دا اشرف المخلوقات ته انسان الله پاک دا نه غواړي چې د توهین وسی، د بې عزتي وسی. نو په طرف باندې د سړی لمانځه ته نه ور پرېږي. تاسو موږ عام روزانه وینو چې مشام جمع په ولاړه ای مازدیګر لا ماخوستان والی په طرف باندې کسان ور پرېږي. وای داسې نه چې رکعت نه پاته سو، رکعت نه دې پاته سي پروا نسته ده. ښه خبردار ده چې لږ په وخت باندې د سړی روانېږي چې تکبیر اوله ته رسېږي. چلو تکبیر اوله ته نه ورسېدلې تر باندې ناوخت اوس ښه خبردار ده چې په ارام سکون اطمینان په دې طریقې باندې جا نه ترپ، ځکه چې ترپ سره سړی هلک ښکاري، ارزان ورسره ښکاري. او بیا جمعې لمونځ چې کومه دي هغه ډېر زیات فضیلت لري. جمعې پر د سړی نور هم په وقار او اطمینان سره ځي. نو عزتمنو کله چې د جمعې وال دوم اذان شروع سي کوشش ته سړی دا کوي چې لږه نه مخکې ورسېږي، ته مکمله خطبه واروي او ایغه بعد په لمانځه چې شکشلای شامل سي. نو اکثر فقها فرمایي چې دینه د جمعې وال دوم اذان مراد ده. بعضې فقها دا لیکلي دي چې اولنای اذان له مراد ده چې کله جمعې پر ورځ اولنای اذان وسی هغه نه بعد لین دین تجارت کاروبار هر شی به پرېږدوي جمعې لمانځه ته به روانېږي. خو لیکن ښه خبر دا ده چې جمعې پر ورځ اولنای اذان وسه سړی د فورا لین دین پرېږدي. بهتره خبر دا ده غسل دی وکړي ودې لمبېږي لمبېده جمعې پر ورځ باندې سنت مؤکده ده. دغه رنګې دی خوشبویي ولګوي، مسواک دی ووهي، بیا د لمانځه طرف ته روان سي چې هلته واز و نصیحت مسایل واروي. او ایغه بعد د عزتمنو سړی چې دا په ارام سکون اطمینان سره چیني. خطبې په باره چې دا مسله ده چې کله خطبه شروع شي نو چې څرنګه سړی په لمانځه چې سکون او خاموشي اختیار کړي 100% خاموشي به دغه رنګې په لمانځه چې په خطبې چې ها اختیاروي، مینسان بنه کوي، خنداګانې بنه کوي، دالې دالې بنه ګوري. د خطیب والا خطبه به په توجه په آرام سره اروي. بلکې بعضې فقهاو خو دوره لیکلي دي چې که څوک سره غږېږي ته به اشاره نه ورته کوي چې غلی سه، په لاس باندې به اشاره نه ورته کوي چې غلی سه، وایي دا حرامو چې راځي. او بعضې فقهاو لیکلي دي چې که ماشومان دي خنداګانې کوي مجلسان کوي نو هغه ته اشاره کولی سي چې خاموش سه. نور د سړی ښه په آدابو سره خطبه په دیان او توجه سره اروي. دغه رنګې عزتمنو جمعې واله تطلق چې کومه دي دا د سړی په سکون اطمینان سره ځي، په طرف باندې دی نه ور پرېږي او د ده تطلق دی سړی پابندي کوي
چې یو ویری جمعې واله دوم آزان د خطبې واله شوري سه ایغا بادا حرام کارونه خو پرېږده اخو هسې حرام دي حلالو کارو په باره چې فقهاو لیکلي دي چې حلال کارونه حرام سي لکه یو سړی ده اوس دی چې کومه دي د جمعې واله دوم آزان خطبې ول شوري ده په دغه ټیم دی تلاوت کوي ناسته ذکر کوي ناسته دا نفلونه کوي دا په ټول په حرامو کارو چې لګیا ده په ناروا ناجایزو کارو چې لګیا ده هر هغه عمل چې تا جمعې لمانځه چې لا خطبې چې رکاوټ ګرځېږي له هغه نه به مسلمان جان بچ کوي دومره خبر عزتمنو ده چې جمعې ورځې ته جمعه ولې وایي نو عزتمنو خبر دادا چې جمعې ورځې ته جمعه ځکه وایي چې په دغې ورځې باندې د مسلمانو اجتماعي مسلمان واړه سره یو ځای کېږي خپل شوکت د دین اسلام هغه الله پاک ته ښکاره کوي د الله پاک په دربار چې یو ځای کېږي دومره خبر دادا چې په دغې ورځې باندې د تاسو موږ روحاني پلار حضرت آدم علیه السلام الله پاک پیدا کړی و او په دغې ورځې باندې الله پاک دای جنت ته داخل کړی و په دغې ورځې باندې جنت نه باسلی و او په دغې ورځې باندې به الله پاک قیامت قایموي دا ټول مخلوق په بیا سره یو ځای کوي نو دې په ورځې باندې دې تر جمعې واله ورځ وایي دغه رنګې عزتمنو دومره خبره نبی علیه السلام فرمایي چې د جمعې پر ورځې چې یو داسې بهترین وخت ته چې الله پاک نه د الله بنده کومه دعا وغواړي جایزه الله پاک هغه دعا قبلوي نو حضرت فاطمه رضی الله عنها چې د نبی علیه السلام جګر ټوکړه ده هغه فرمایي چې نبی علیه السلام هغه وخت ماته ښولی ده وایي کله چې لمر نیم ډوب سي او نیم پاته وي په دغه ټیم باندې الله پاک چې کومه دي دعاګانې قبلوي او هغه کوم وخت ته چې کله مازدیګر وال مونځ وسه نو اوس په دغه ټیم باندې د سړی کوشش دا کوي چې چینی دی په جومات چې هلته دی تر مشام اذانه پورې دعاګانې غواړي په دغه وخت چې الله پاک دعاګانې قبلوي او امید ده چې دا هغه وخت ته چې جمعې چې په ټولو چې افضل وخت ته دغه رنګې عزتمنو د جمعې ورځې ابتدا له کوم وخت نه سلی ده او دغه ورځ امت محمدي ته څرنګه میلاوسله عزتمنو د جمعې واله ورځ چې ده دا الله پاک ټول انسانیت دپاره اول خوښه کړله نو چونکې اول یهود و نو یهودو دغه ورځ ناپسند کړله او د اتوار واله ورځ ځان پاره خوښه کړه او سنیچر واله ورځ اول سبق ورځ نصارا او عیسایان ورته وایي ایغه جان دپاره د اتوار واله ورځ خوښه کړله او مسلمانو چې امت محمدي خپل جان دپاره د جمعې ورځ خوښه کړه او الله پاک هم دغه امت دپاره د جمعې واله ورځ اجتماع دپاره عبادت دپاره خوښه کړه د جمعې ورځې عبادت اجتماع دا له کوم وخت نه شروع سوې ده کعب ابن لوی چې په زمانه جاهلیت چې نبی علیہ السلام نه 560 کاله مخکې ودای نو دای په قریشو چې و په دغه ورځې باندې به د قریش سره جمع کول قریشو ته به आवाज او نصیحت کاوه نیکو خبرو حکم له بدو نه منې کول او دور په حدیثو چې راځي چې د نبی علیہ السلام راتلګ بشارت پې ورکاوه چې په دغه ورځې باندې به چې نبی اخر الزمان چې کومه دی هغه به راځي دغه به چې کومه دی نصیحت ورته کاوه نو عزتمنو جمعې ورځې باندې واز او نصیحت جمعې ورځې باندې ابتدا دا نبی اسلام نه 560 سال مخکې کعب ابن لوی چې دا ایغه د نبی اسلام په پلار نیکه چې و ایغه دا ورځ چې کومه دی شروع کړې ده په دغه ورځې باندې وایي اجتماع کوله او دا له بت پرستی نه بیزاره و بت پرستی په دچ نه و دومره خبر عزتمنو ده چې ما درته وکړله چې الله پاک په قرآن چې فرمایي فس او لفظي معنی دا ده چې تاسو ترپ کو جمعې لمانځه ته خو لیکن بل طرف ته نبی علیہ السلام فرمایي چې تاسو پرېږدئ په آرام سکون اطمینان سره جو نو مفسرینو دا مطلب باسلی ده چې دینه د جمعې ورځې پابندي مراد ده چې تاسو په پابندي اهتمام سره جمعې لمانځه ته جو لاپروايي په دغه ورځې چې بالکل مه کوو او بعضی روایاتو چې دا راځي چې د مدینې وال انصار چې و د هجرت نه مخکې هغه په دغه جمعې ورځې چې سره یو ځای کېدل او د جمعې ورځې باندې به عبادت کاوه امر بالمعروف او نهی عن المنکر به کاوه نو عزتمنو دا د جمعې ورځې فضیلت ده مزید فضیلتونه د دې اهمیت هغه به ان شاء الله مخته جمعې چې په تفصیل سره بیانوو